أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سورة بقرة 158 نمبر آیت سے دیکھ اللہ تعالی د يهوديانو د هغه سوال جواب ذکر کړی دی چې کوم يهوديانو په اسلام باندې کړو. اعتراض حاصل دی چې کله د جهالت دور ونه په د صفا په ډیرې باندې یو بت ورته د هغې نوم اوصاف نو مشرکانو په هغې نه طواف کاوه د صفا په ډیرې باندې، او په مروه په ډیرې باندې یو بل بت یې خلی د هغې نوم نایله و. نو هلته چې مروه کې به کومه طواف روان هغه به د نایلې بت نه تېر شکل روان. اسلام چې کله راغی نو هغه بتان خو یې لرې کړه، ختم یې کړو، خو د صفا او د مروه منځ کې طواف جاري و، او هغه د شریعت او د حج مستقل حکم او د عمرې او د حج سره مستقل تعلق یې و. نو په دې ټیم کې مشرکانو یهودیانو په شریکه باندې په اسلام باندې اعتراض و چې اسلام د اسلامي تعلیمات دا د شرک نه ځان ساتي، شرک به نه کوئ، او په خپله چې موږ کورو نو که شرک نه کوي نو شرک څخه مشابهت کوي. صفا او مروه کې خو دوی طواف کوي، منډې وهي، حالانکې دا خو د جهالت نه روانه خبره وه. امام بخاري رحمه الله ذکر کړی دی چې دا اعتراضونه او سوالونه د مسلمانانو په ذهنونو کې هم پیدا شو، ځکه په انصارو کې ځینې خلک داسې وو چې هغوی د صفا او د مروه د طواف نه د مخکې نه منکر وو، دلته به طواف نه کوو، او د دې په ځای باندې هغوی یو بت تاس کړی او منات هغې نه به تر چکر طواف کوو. صفا د مروه په ځای باندې به د حج په دوران کې د خپل بت نه طواف کوو، او د صفا او د مروه په منځ کې طواف به یې ګناه ګڼله. دویمه ډله په انصارو کې داسې وه چې هغوی به د صفا او د مروه منځ کې طواف کوو، جهالت کې به یې هم طواف کوو، د بت طواف به یې نه کوو. خو چې کله اسلام راغی نو بیا د صفا او د مروه طواف نه بیخي منکر شوي، دا نشته، دا د جهالت قصې وي، دا ختمې شوي. نو دا اعتراضونه د مسلمانانو ذهنونو کې هم پیدا شو، او د اعتراضونه چې کله پیدا شي د هغې حل ونه لټولی شي نو ذهنونو کې شکونه پیدا کېږي. دې ذکر کې الله تعالی د هغې تفصیلي جواب ذکر کړی دی د دغه شک ختمولو دپاره. نو الله تعالی فرمایي چې ان الصفا والمروة من شعائر الله، یقینا د صفا ډیری او د مروه ډیری د نښو د دین د الله نه دي. شعائر دا جمع د شعیرتون، دا شعیرتون غټې نښې او علامې ته ویل کېږي، او د شریعت او د اسلام په اصطلاح کې شعائر الله هغه څیزونو ته ویل کېږي چې د کمې د اسلام او د شریعت ښکاره نښې چې څنګه هغه ته ویني او ستا یو دم ذهن اسلام طرف ته لاړ چې د اسلام سره تعلق دی، لکه جومات، قرآن، د مسلمانانو ږیره، پټکې، دا چې کوم ځای کې ته ویني نو ته په دې باندې پوهېږي چې خلکو د اسلام سره تعلق او واسطه ده، ځکه دا څیزونه دوی سره دي، او دا د اسلام دې ته شعائر الله ویل کېږي، اسلام د دین نښې. او بیا شریعت دا هم ویلي دی چې د شعائر الله توهین کول کفر دی. لس څیزونه دي چې په هغې باندې سره ایمان ختمېږي او ماتېږي، یو په هغې کې د شعائر الله سپکاوی کول دي، لکه ږیره د اسلام په شعائرو کې دي، اسلام د ښکاره نښونه دي، یو سړی د ږیرې سپکاوی کوي د هغې خلاف مهم چلی، یا جومات او د هغې محراب او مناره د اسلام د ښکاره نښونه دي، سړی د دې سپکاوی کوي، ماتیي راورانیي یې ګستاخي کوي، یا دغه شان د پټکي سپکاوی شو، د قرآن سپکاوی شو، د ټولو سپکاوي سره ایمان زیو ختمېږي. دا لس نواقض دي د ایمان، په هغې کې یو د شعائر الله توهین کول دي. دا جواب حاصل دا دی چې دا صفا او مروه اصلا د الله تعالی د دین د نښو نه دي، یعنی کله چې صفا او مروه ذکر شي، کله چې عرفات ذکر شي، کله چې مکه ذکر شي، نو یو دم ذهن دې خبرې ته ځي د اسلام سره جوړ تعلق دی، د اسلام احکام ته مراد دي، او اسلامي مکانات او محلات ته مراد دي. نو دا د دین او د اسلام اصلي بنیادی شعائر دي. اوس دغه شعائر چې کافرانو استعمال کړي دي او د هغې نه سره مونږ هم استعمالوو، نو په دې سره د کافرانو سره مشابهت نه راځي. مشابهت د کافرانو سره هغه ټیم راځي چې د یو شي ایجاد او بنیاد کافرانو کړی او مونږ بیا هغې ته د دین اهمیت ورکوو، نو دغه څیز حرام دی. دا تشبه بالکفار د حرام ده، چې کوم څیز اصلا د شریعت نښه ده او بیا کافران په هغې باندې عمل کوي، نو دې کې د کافرانو سره مشابهت نه راځي. لکه اوس مخکې موږ وویل چې شعائر الله کې یو ږیره ده، پټکې دی،
خو د اسلامي تاریخ کې څو سوه کاله وروسته سیکانو چې کله د سیک مذهب ایجاد کړو نو د هغوی د سیکانو د مذهب هم 15 ارکان دي. 15 ارکانو کې یو پټکی دی او ګیره ده توره ده داسې 15 ارکان جوړ کړي دي. نو په دغه کې دوی هغه زمونږ شرعي احکام شاعر الله هغه شرعي احکام یې راواغستل په خپل دین کې د هغې ارکان یې وګرځول. نو اوس ګیره پرېښودل پټکی وهل د سیکانو سره د مشابهت په وجه باندې حرام نه شو ځکه دا اصلا د شاعر الله او د دین نښې وي کافرانو استعمال کړلې دا کفر سره مشابهت نه شو او دا کار منع نه شو. کوم څیز چې کافرانو ایجاد کړی د ژوند د ضرورتو سره هم تعلق نه او خلک یې ورته د دین اهمیت ورکوي نو دغه شی به د کافرانو سره مشابهت دی او دا حرام دی دا منع دی. نو صفا او مروه دا د نښو د دین د الله نه د شاعر الله نه دي. شاعر الله څه ته ویل کېږي د دین ښکاره نښو ته ویل کېږي چې په سترګو باندې معلومېږي د هغې نه د دین علامات څرګندېږي چې دلته کې مسلمانان شته او دا د اسلام نښې دي. فمن حج البیت نو هغه د حج د بیت الله شریف وکړو او یعتمر یې عمره کوله فلا جناح علیه نو هیڅ ګناه نشته په هغې باندې ان یطوف بهما چې طواف وکړي د دواړو په منځ کې دغې ګناه نشته. د ګناه نه کېدو مطلب دا ده چې ګناه به یې نه ګڼي دې ته به ګناه نه وي. اصل کې دا خو د حج او د عمرې په ارکانو کې دي په فرایضو واجباتو کې راځي نو ګناه خو نه چې بلکې لازمي څیز دی. خو د جناح معنی دا ده چې فلا جناح ګناه به یې نه ګڼئ علیه دا به ګناه تاسو نه ګڼئ بلکې د حج رکن به یې وګڼئ د عمرې رکن به یې وګڼئ. ومن تطوع او هغه چا چې زیاتوالی وکړو خیرن په نیکو کې تطوع دا نفلي عبادت ته ویلی کېږي او تطوع هغه عبادت ته ویلی کېږي چې د فرایضو نه بغیر سړی په خوشحالۍ سره کوي نو بیا دې هم دغه نوافل ته مراد کېږي. نو هغه چا چې زیاتوالی وکړو په عبادت کې یعنې فرض نه علاوه نفلي عبادتونه هم وکړو نو فإن الله شاکر علیم یقینا الله تعالی قبلونکی دی علیم پوهه دی. شاکر کله چې صفت د الله تعالی شي په معنا د قدردان او قبلول سره راځي چې الله تعالی سره دې عملونو قدر شته د ځای نه دي او چې کله شاکر صفت د مخلوق شي د انسانانو صفت شي د پیریانو صفت شي نو بیا به دې مطلب دی چې سره جزا کس د الله تعالی د احسانات او د نعمتونو قائل له د هغه احسان مندي ومنله. لکه اوس موږ شکر وباسو نو زموږ د شکر مطلب به دا چې الله تعالی کوم احسانات موږ باندې کړي موږ قائل شو موږ قائل یو موږ اقرار خو چې کله شاکر صفت د الله تعالی شي نو بیا په معنا د قبلولو سره او د قدر کولو سره راځي ځکه الله تعالی باندې په چا احسانات نشته چې قایل شي. الله تعالی چې کله شاکر شي نو څنګه شاکري یعنی د انسانانو د عمل قدر به ورسره وي او د انسانانو عمل به قبلوي نو په دې معنا سره بیا الله تعالی شاکر دی. نو دې ځکه کې د هغوی سوال حل شي اعتراض ختم شي چې دا د الله تعالی د دین نښې دي چې کافرانو استعمال کړي دي نو په دغې سره زموږ نښو ته څه نقصان نه دی رسېدلی تشبه مشابهت د کافرانو سره نه شو. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب دې ځکه کې تخویب دنیاوي دی په دنیا یره ورکول دي هغه خلکو ته چې کوم د الله تعالی ښکاره واضح احکام پټوي او احکام پټول دا د پوهې خلکو کار دی انپړو خلکو کار نه ځکه بشریت باندې پوهې خلک عالمان خلک پوهېږي او اصل کې دا رټنه او دا زجر دا د علماو دی. وروسته د توبې کومه طریقې چې خود الله هغه توبې نه پته لګي چې د دې نه مراد علما دي دا رټنه د علماو دپاره ده د عامیانو دپاره نه ده ځکه چې عامي چې حکم پټوي نو هغه له ورځي نه څه شي وپټي او هغه به دې کې معذور دی. نو دلته کې د هغه خلکو دپاره چې شرعي احکام ورته معلوم دي او نه بیانوي ولې نه بیانوي نه بیانولو دپاره وجوهات کله داسې شي چې دغه حکم چې ته بیانې نو دغه سړی او دغه جرم چا کړی او دغه حکم ته بیانې نو دا سړی باسره دا پیسې لري زور لري نو هغه ته دباو کې چې دا خبر دال دی ویل نو او دا مسله بیان کړی وو نو خیر به نه دا خو بیا خلک ماته ګوتنه چې بندا کار کړی او یا ولا نه پیسې ورکړي چې دا وخت ده او دا جرایم من کوو د حل موایا لکه ډېر خلک دسي دي په مختلفو ځایونو کې چې قبرونو ته لوی لوی درګاهونه لګولي کار یو پر عرس یو بدغه قبرونو کې په لکونو میلیونونو پیسې ملاوي خلک پیسې راوړي اچي او په دې عقیده نشریات کیږي چې دا خلکو ضرورت پوره کوي. د اسنادار تاسو مخ ته کلاړی نو تک یو بابا دې نو پیرانه ير دې ډېر غټ خبره تقریبا چې یو 20-25 غز نه وګړي او د دې خبر ذمہواری دا ده چې د کوم خلکو نارینه ودونه نه هغه له خزي پیدا کوي هغه د سی وي او چې د کوم زنانو خوندان نه نو هغه له خوندان پیدا کوي
نو بیا چې کله د ورځې راشي نو دوه لارې دي وته نو د قبلې سټ چې کوم دی هغه باندې زنانه ولاړ یو د مقدس سټ باندې نارینه ولاړ او بس دې دلته کې د بابا نه اخذ خوندان غواړي او هغه ته کې سړی چې کوم دی اخذ غواړي د یو بل خبري واوري چې واوري هغه ځکه یو بل څه کې واسطي تعلق جوړ کی هغه د پنجاب خلک د دومره د حیا فهم نه لري نو بیا خلک عقیدې نورې پخې چې دا بابا ډېر تیز دی سوال کوي فوري تبلیغ اوس دغه ځکه نو کته دا خبره کوي چې دا کار جرم دی ګناه ده نو هغه خلک تاسو معاف کوي نه او تا دا وایي چې دومره رمضان چې ماته راځي دومره پیسې چې راځي دا مله ترا کې څوک به راکړي کله دې وشي کله دې وشي چې دا احکام د نظام سره تعلق اجتماعي ژوند سره تعلق او د خلکو اجتماعي رواجونه او قوانین او اصول دا غي خلاف نو په دغه ټول حالاتو کې د احکام پټولو لپاره دنیوي فائدہ را څرګند شي د احکام پټول یو په دې خاطر باندې چې یاره زمان صاحب ته خیر دي ته مداهنات وي یو په هغه باندې پیسې اخیستل دي دا د علماء سو لکی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علماء او درې قسمونه ذکر کړی دي چې په دنیا کې علماء په درې قسمه کې دي یو هغه چې علماء حق دي او د دین صحیح ترجمانی کوي خو که دنیا ورانی کې کا باديږي کڅو کو تخ خړې وي که بس خړې وي خدای د دین صحیح ترجمانی کوي امام ابن تیمیه رحمه الله وی چې د علماء پہچان دار عوام خلکو ته وي چې پہچان دا دی چې د وخت لوی باطل طاغوت چې کوم دی د اسلام ازلی دشمن دي څو کمی هغه به دې باندې بد وي د دې خلاف په لګیای یعنی حاصل دا چې هغه په مجموع فتاوا کې څه لیکلي دي چې په کوم ځای کې د باطل غشي لګیدل د قصې د حق ورته د حق پہچان دی او دویم چې دینو علماء مداهنین دي مداهنین ته ویل کېږي چې ځان له کار نه دوری بس چپ نه خلک بس کې یار ځان نشه نشه جوړول حق پټ کړي د خلک ګناګار دي او دریم چې نو علماء سود چې هغه د دنیا د پیسو د لپاره او د لالچونو د ودو د لپاره سوچه د اسلام ترجمانی په غلط انداز شوی کړي غلط ترجمانی کوي د دې ډېر عجيبه مثالونه شته کله چې په دې دنیا باندې د چینیانو د چنګیزیانو یو لوی فتنه رااله او چنګیز خان ځان ته خدایتوب دا وکړل د خدایتوب اعلان وکړ نو اول یو ویل چې زه عام بادشاہ يم به خدای يم چې په هغه ډېر وکړل خدای یم بج مجاهدین خو معذور کړو وی واقعي علاقې ته ونی ولې نو بیا ویل د الله تعالی امام یم د الله سورې چې خې خراب کړو بیا ویل نه جو عام انسان یم خو د انسان د خیرخواهی سوچ میرا غستره د خلکو ته د خیرخواهی فکر راوړی نو او دې په دنیا کې واحد سره د لیبرالایزم عقیده والا سره اصل کې اصلا د لیبرالایزم عقیده دی چې د هیڅ مذهب او دین قائل نه د سره تاریخونه لیکلي دي چې د خپل خور سره نعوذ بالله وادم شوی دی او داغه نبی عقیده بچیم شوی دی دې واحد سره په دنیا کې چې اتلس لک مړی په یو ګټه کې کړی دي اتلس لک دې ظلم یو داستان دی لري خو یو کارنامه یې ده د سره هم علماء سو انور سره مداهنین هم حق پرست هم حق پرست خلکو مخالفت کاو لکه امام ابن تیمیه رحمه الله د هغه ملګری او مداهنین ځان غلې کړو او علماء سو به ترجمه د هغه حمایت کاو نو شریعت په طرف نه ورس دلایل ویلو چې الله تعالی وایي چې تاسو زما د قهر او د غضب نه ځان وساتئ الله تعالی رسول دا ټیک شرعي مسله ده چې الله تعالی د قهر او د غضب نه ځان وساتئ بیا به دی ویل چې ګوره کله چې چنګیز خان ته خو دې نوې دغه حکمرانی نه تسلیمې نو دغه چنګیز خان ستاسو لپاره قهر او غضب جوړیږي تا وایي چې خاندان ختمي او الله تعالی وایي چې قهر نه ځان ساتي نو ویل نه دی دا راو وتعالى چې چنګیز خان د مخالفت کول د ګناه شو سره د شرک مخالفت بلکې مخالفت به نه کوي بلکې چنګیز خان ته په دې وایي چې څنګه دا وکړي چې بوته وایي کې نه وي قهر او غضب نازلېږي دی وایي څومره الټا دلیل دی چپ دلیل دی سره دماغ هم په اسانه باندې نه رسي د څه ترجمانه هغه زمانه کې او د قیامت پورې به د خلک موجود دي علماء دغه چې کوم زجر دی نو د علماء سو د علماء سو بیان دی دغه مداهنین نه دي نو الله تعالی فرمایي چې ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى یقینا هغه کسان چې پټایي ما هغه څه یعنی هغه احکام انزلنا چې موږ نازل کړی دي کله په تورات کې دي کله انجیل کې دي کله زبور کې دي کله قرآن کې دي هر چرته کې دي من البينات د واضح دلایل د هغه معجزې د مراد چې کوم د پیغمبري د تصدیق لپاره راځي هر پیغمبر چې پیغمبر کې نه غیر تصدیق لپاره دا هغه سره معجزې ورسره هغه صحیح خلکو د پیغمبر الله تعالی لګلیم ځکه دغه کارون مرتب نشي کولای الله تعالی د زما په لاس باندې ځکه صادره یي چې زما تصدیق وشي د پیغمبر دی نو بینات نه مراد معجزات دي والهدى او هدایت نه مراد د هر پیغمبر
طریقه او انداز دی یعنی د هغه کوم سنت لکه د موسی علیه السلام زمانه کې د موسی علیه السلام سنت راواله د عیسی علیه السلام زمانه کې د عیسی علیه السلام سنت راواله او دغه نورسته د نبی علیه السلام زمانه کې د نبی علیه السلام سنت راواله دا امام رازی رحمه الله ذکر کړی دی امام قرطبی رحمه الله وایي چې د بینات نه مراد د قران آسماني وحی ته مراد ده او کوم چې آسماني آیاتونه دي هغه ته مراد دي بینات او د هدانه مراد سنت دي بیا به دې چې هغه څه چې موږ نازل کړی دي د آسماني وحینا او د سنتونو د پیغمبر د سنتونو د آسماني وحی ته او کتاب ته وحی جلی وای او د پیغمبر د عمل ته وحی خفی هم وای نو په دې ځکه کې بده چې آسماني د بیانات او آسماني آیاتونه واخلي او د هدانه د پیغمبر سنت واخلي نو هغه څه چې موږ نازل کړی دي د آسماني آیاتونو نه او د پیغمبر د سنتونو دا خبرې دې پټایو خلکو ته نه کوي او دا هغه مخالفت کوي من بعد ما بیناه للناس بالکتاب ورسته دا هغه نه چې دغه موږ بیان کړی دي دغه سنت یا دغه آسماني احکام آیاتونه دا موږ خلکو ته بیان کړل په کتاب د کتاب دا الفاظ دې لپاره ذکر کړل چې د علماء وزر ختم شي یاره موږ ته پته نه وای د پته نه خبر ختم شوله ما دا وړاندې ویل دا بس علماء سود دا د عوام خلکو نه دی نو کو بده چې مساله سره معلومه نه یو سره خطای وکي نو هغه د لپاره دا رټنه نشته دی هغه معذور دی دې کې دا هغه خلکو د لپاره چې مساله باندې کوي قصدن دا کار کوي نو ځکه الله تعالی وایي چې من بعد ما بیناه للناس بالکتاب ورسته دا هغه نه چې موږ بیان کړل هغه لپاره خلکو ته په کتاب اوس دې خلکو انجام وسي نو الله تعالی فرمایي اولئک دغکتان یلعنهم الله لعنت لګي په دوی باندې الله تعالی دا علماء سوچ کوم دي چې دا دین یې پټ کړی دی د دې غرض ترجمانی کوي او کافرانو ته فکلاری پیدا کوي گنجائشونه پیدا کوي نو دغه کسان باندې الله تعالی لعنت کوي لعنت څه ته تفسیر به زری وایي چې اللعنت هو تبعید عن الرحمت لعنت د رحمت نه لري وتر ته ویل کیږي نو دا کسان الله تعالی د خپل رحمت نه لري باز کوم کسان حق خبرې پټایي او د باطل لپاره لارې پیدا کوي گنجائشونه پیدا کوي لکه د بلعام بن باوره په شان دي نو دې دا کسان الله تعالی د خپل رحمت نه لري باز او چې کله لري باز دي ګوره د الله تعالی په رحمتونو کې د ټول نو لوی رحمت او نعمت د الله تعالی دین دی نو دې خلکو نه الله تعالی د دین او توفیق واخلي ام دې خلکو نه الله تعالی د عمل توفیق واخلي عمل به خراب شي دویم د علم توفیق واخلي دې نور علم نه حاصلوي او دریم د علم قدر به درون نه ختم شي ځکه دا درې واړه ټول نه لوی رحمتونه او نعمتونه ذکرې او دې خو لعنتی د رحمت لري وتلې دي نو دې خو مستحق نه دي نو علماء سو کردار عمل با د شریعت نه خلاف روان شي په بجو بسر شي اخره کې بعد علماء لیکلي دي چې توبه ونه باسي نو اخره کې دې ارتداد ته مخامخي کې د دین نه اوړي او د دین نه دنیا نه ځي ويلعنهم اللاعنون او لعنت لګي په دې معنی لعنت لګون کې خلق لعنت لګون کې لاعنون مراد لعنت لګون کې دا فرشتي مؤمنان خلق دي چې مؤمنان هم دې د شریک چې خدای پاک څو دین پټایي او د کفر حمایت کوي د دې کې دا لعنت شو شریش ولې او فرشتي هم د قشانه کې دعاګانې کوي شریک دې خلق لپاره چې کوم دین پټایي د دین غلط ترجمانی کوي نو هغه لپاره خیری کوي چې الله پاک د خپل رحمت نه لري باسي او د دین توفیق یې نصیب نکړي نو هغه ذکر د فرشتیم خیری کوي مؤمنان هم خیری کوي الله تعالی په خپل باندې باندې لعنت لګي نو انجام به څه شي انجام به هلاکت او تباہی او دای دنیاوی سزا ده ځکه چې مؤمنان هم په دنیا کې دي فرشتي هم په دنیا کې دي نو دا تفویض دنیاوی شو په دنیا کې به د انجام اوس کله دنیا کې دا انجام شو الله تعالی تر لعنت شو د مؤمنانو فرشتو تر لعنت شو نو اوس دې چې کله مرشد نه حل وي نو انجام اختیار شو کله چې قیامت کې راپاسېږي نو انجام به څنګه انجام خود معلوم شي چې کله دا مخلوقات فرشتي او مؤمنان دا ور باندې لعنت وي الله تعالی چې دې مالک ته رازق دې پیدا کړل لکه په باندې بخفر لعنت لګي نو انجام به صحیح او جهنم به وي او د دې مراد علما دي ورسره د توبې نه پته لګي چې دا علما دي ځکه چې د کم چې عوام خلک چې کله د ګناه توبه وکړي نو د عوامو د توبې لپاره دوه شرایط یو دا چې په تیر غلطۍ په پخیمانه شي د زړه په پخیمانه شي یوازې بناسي څه به سره یې نه زړه په پخیمانه شي د کم کار ما کړی د قرآن شریعت خلاف او دا ما غلط کار کړی درګه ته موږ او کې هغه د سره توبه وي او دا غینه بعد د الله تعالی سره کله وعده وکړي
چې الله پاک دا تیر کار می غلط کړی دی، زه پې پوه شوی یم، آینده کې مې تا سره کله وعده سره کار به نه کوم، خو را تېره غلطي مې معاف کړي، الله یې معاف کړي. نو و تیر کار پښیمانتیا او آینده کې د الله تعالی سره وعده کول چې نه به یې کوم او د هغې نه بعد بخښنه غوښتل. دویمه د علماو توبه ده. نو د علماو توبه چې کوم علما یې سوي د هغوی توبه داسې ده، یوازې په دغه طریقه باندې به لنډه نه کېږي چې الله تعالی سره وعده وکړي، دا به داسې نه کوي. دا به داسې کار وکړي چې یو به اعمال ټیک کړي، تېر کار به پرېږدي او د شریعت موافق کار به شروع کړي. دویم به داسې کار وکړي چې د الله تعالی سره به وعده هم وکړي چې دا کار به بیا نه کوم. او دریم وبینو دغه مسله به بیان خلکو ته کړي چې کومه مسله غلطه ښودل خلکو ته او زیاتې خلکو ته کړل، لالچ یې کړی دی، هغه ځګون ته به لاړ شي، خلکو ته به ووایي زه خطا شوی یم، دا کار ما غلط کړی دی، شریعت داسې ویلي دی، ما د قصدن داسې ترجماني کړې ده شریعتو، دا کار زما غلط دی، لهذا دا نوي خبره زما قبوله کړي او اخري خبرې نه ځان وساتي، غلطه خبره وه. نو الله به الله توبه قبوله کړي، که توبه یې نه قبلېږي، دا به همدغه قسم کې پاتې کېږي. او څلورمه توبه د منافق ده. نو منافق کې هغې دپاره بیا څلور شرایط خپل ځای باندې به راشي. بس دی ډېر کلن کې ان الصفا والمروه من شعائر الله، یقینا الصفا ډېرئ او مروه ډېرئ د نښو د دین د الله نه دي. فمن حج البيت، نو هغه چا چې حج د بیت الله شریف کاو او اعتمر یې عمره کوله، فلا جناح علیه، نو هېڅ ګناه نشته په هغې باندې، ان یطوف بهما، چې طواف وکړي د دې دواړو. ومن تطوع، او چا چې زیاتوالی وکړي خیرا په نیکو کې، فإن الله، یقینا الله تعالی شاکر قبلونکی دی، علیم پوهه دی. ان الذين يقن هاكسان يكتمون چې پټایي ما هغه څه انزلنا چې موږ نازل کړي دي من البينات د واضح دلایلنا والهدى او د هدایت نه، من بعد ما ورسل هغه نه بیناه چې موږ بیان کړل دي لرا للناس خلقو ته په کتاب کې. اولئک دا کسان یلعنهم الله، لعنت لګي په دې معنی الله تعالی، ويلعنهم اللاعنون، او لعنت لګي په دې معنی لعنت لګون کی چې مؤمنان او فرشتي دي.